الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف وائے. محترمو، عدل، اعتدال دا یو عظیم شای ده چې په کوم شي کې اعتدالي، په هغې کې حسني، په هغې کې جمالي، په هغې کې کمالي، په هغه کې فایدایي، او چې په کوم شي کې بې اعتدالي راشي نو د بې اعتدالي په هر شي کې خرابي راولي، نقصان راولي او تباهي راولي. د هر شي بې اعتدالۍ خپل نقصان وي او د هغې خپل نحوست وي، بې برکتي. که چیرې په یوې ادارې کې بې اعتدالي وي نو اداره خرابوي. چې څومره درجې په هغې کې بې اعتدالي وي هغومره درجې په هغې کې نقصان وي. او که چیرې په یو ملک کې عدل او اعتدال نه وي هغه ملک د تباهۍ شکار وي. د دنیا نظام دا په اعتدال چلیږي. بې اعتدالي سراسر نقصان ده او اعتدال سراسر خیر او خیر ده. الله تعالی جل جلاله چې موږ تاسو ته کوم عظیم الشان دین دا عطا کړه، د هغې هر حکم کې اعتدال. د الله تعالی جل جلاله په هرې فیصلې کې او په هر حکم کې او موږ تاسو چې د کومې خبرې پابند کړي یو په هر شي کې الله تعالی جل جلاله پای کې اعتدال. د الله تعالی جل جلاله د حکم نه نافرمانی کول دا بې اعتدالي ده. یو صحابي ده، جلیل القدر صحابي ده، ربعي بن عامر رضی الله عنه. د عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت ده او د مسلمانانو د لشکر امیر اغا سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ده او کسرا سره هغې سره جنگ ده. د عراق په ځمکې باندې قادسیه کې دغه جنگ ده، دا معرکه ده خپل منځ کې. چې کوم د کسرا چې کوم ده دا د فارس چې کوم بادشاهان دي هغې ته ویلی شي کسرا. دا د دوی یوه اصطلاحي خپله نامه یې بدلی او چې کوم د فارس حکمران یې هغه ته کسرا یي، چې د روم سلطنتونو به کوم بادشاه و هغه ته قیصر یي، او چې د کوم د حبشې به چې کوم بادشاه و هغه ته به نجاشي وي. لکه خپلې نامې به بدلې وي، لکه اصحما نامه یې وه چې کوم نجاشي بادشاه و مسلمان و نبي کریم صلی په دور کې، خو هغو بادشاهانو ته به هغه ته به نجاشي وي. او لکه څرنګه تاسو ته پته ده د مصر چې کوم بادشاهان دي ته فرعون وي. نو د فرعون دا چې کوم بادشاه به د مصر و د فرعون ځکه وي دی چې دا د موسی چې کوم په دور کې فرعون و هغه فرعون. نو فرعون ډېر
داسې دا د ملکونو خپل هغه نمې غونتې دي. نو د کسرا چې کوم دا د هغه بادشاهي ده چې دا اسلام چې کله یو بین الاقوامي قوت نه و په دنیا کې، نو د روم دا او فارس د چې کوم ایران او د فارس حکومتونه، دا دوا حکومتونه او دوا سلطنتونه دوا بادشاهي داسې وي چې دا د مقابلې وي خپل منځ کې. نو د مسلمانانو په د عراق کې په قادسیې په موقع کې په دغه کې ټکر یې چا سره راغلی وه؟ د کسرا سره راغلی وه او تقریبا څه د 14 هجري واقعه ده. نو کسرا دا مطالبه وکړه د مسلمانانو د امیر نه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کچېرې تاسو د جنگ نه مخکې د مذاکراتو دپاره څه کسان راوستئ. هغې بنیادي وجه دا وه چې مسلمانانو ډېر فتوحات کړي وو مخکې، نو هغې روب ډېر و زیات. نو د کسرا خیال دا و که د خبره په مذاکراتو خلاصه شي نو ښه وي. سعد بن ابي وقاص مشوره وغوښته، نو په هغې کې یو جماعت ذهن کې راغلو چې یاره دا ملګري موږ کسرا ته مذاکراتو دپاره وستو. په هغې کې ربیعي بن عامر رضی الله عنه دا داسې یو صحابي ده، دا کیدای شي طلبه کرام علما کرام خو به څه قدرې وقف وي چې کوم د مشران طلبه دي، خو په دې کې د عام خلک د زنه ته ډېر پته نشته. ډېر هغه معروف صحابهو کې نه ده چې کوم خلک پیژني هغو نمونه، لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، دا نور چې کوم معروف صحابه دي خلک یې پیژني. نو دوی ته دا چې کله مذاکراتو په جماعت کې ستول، نو دوی مشوره پیش کړه. دوی ته وی چې داسې به وکړو چې کسرا ته پرا جماعت نستو، کسرا ته یو کاستو، یو فرد واحد، او فرد واحد ځکه ستو یو کاس چې کچېرې موږ یو ډېر پر وقار قسم ته د مذاکراتو جماعت تیار کړو، نو به دا به د هغو اهمیت شي چې تاسو ډېر اهم خلک، نو دومره اهمیت نه دی کول پکار. نو دې ته چې کله موږ داسې یو کس واستو، نو ده به اندازه ولګي چې موږ ته سره توجه نه کړو، موږ غیر اهمي وګڼل. جنګونه په نفسیاتو کې او ډېر زیات عمل دخل د ظاهري اسبابونه د نفسیتي د دې شیانو کې ډېر زیات عمل دخلي. البدایه والنهایه د موږ د تاریخ کتاب ده، نور ډېرو کتابونو دا خبره راخوستې ده، محدثینو راخوستې ده. نو په دې باندې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مطمئن شو دا خبره مزدار ده، او انتخاب د دغه ربعي بن عامر رضی الله عنه انتخاب وکړي ته خپله لاړ شي، ته دغه تجویز ده او ته په دغه تجویز باندې خپل عمل وکړه، ته لاړ شي دا ته وکړه دا کار. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره داسې شاندار اسلحې او داسې شاندار قسم تصورلی او ډېر شاندار لباس دا بینو، او سیده ساده خلک، سیده ساده کپړې او سیده ساده قسم ته دا هغوی سره چې کله دا کسرا ته مذاکرات ته ویل شو، ګوره دا بین الاقوامي قوت، لکه نن سبا بین الاقوامي قوتونه دي، د هغو د بادشاهانو څه حال وي او بیا د هغو د دربار څه حال وي، ډېر لوی شان و شوکت وي، ډېر عزت و منزلت وي د دنیوي لحاظ سره. الله په نسبت باندې هېڅ حیثیت نه وي، خو هسې حیثیت خو وي چې چا په زړه کې د دنیا څه حیثیت وي په هغې بیروب وي. بیا دا چې کله ویرغلو، نو د ده چې کوم د اسو یا چې کوم کچر و هغه شی کمزوره و، دومره مزدار نه و، او چې کومه سره نظا و هغه هم داسې ډېره مزېداره نه وه، کمزورې غوندې وه، کپړې هم داسې ډېرې خوندورې نه وي. مخته کسرا ډېر زیات هسې هم دو ډېر خپل اهتمام شان شوکت او دا خپل روب دبدبه خو دو بل څهونه به دغې به روب جوړ، نو خپل روب یې جوړ کړی و ډېر زیات، او دا فوجونه او د دستې او د ډېر زیب و زینت او ډېر د آرایش او زیبایش ډېر هلچلې کړي چې د مسلمانانو وفد روان چې راغلو هغه بېله یو کس چې کله محل ته نږدې شو د کسرانو، هغه ورته وایي چې د اسلحه او د هغه چې سورلي ده خو نشي تله مخته، ځکه چې مخته خو د کسرا بادشاه محل دغه ده، دربار دغه طرف ته. ده ورته وایي چې زه په خپله نه یم راغله، نه د ما څه شوق ده د ملکات،
ما ته زیر غشته که ملکات شوقي وده کی کني واپس لاړ شي دې ته خودداري او دې ته څه لشي دا نفسیات دي بس مرزه خوند ما سره څه کار نشته اې د ما سره ضرورت او زه دعوت رګړه چې راشه که غواړي مې وير بشه په دغه لباس کې په دغه ترتیب کې او کنه مې غواړي ما ته ضرورت نشته ملکات او ناشنا قوم سره وشتي ناشنا خلق دي ناوي چې راشه چې کله د کسرا محل ته نو وته نو ډېر د سنون او د غشونه ډک کړه او تخت سجاو کړه ډېر پر وقار هغه چې کوم پزماکي زنغه لګولې وې دا بسترې د شونه د کوم د تکیه بلشتونه د پر سونی کار کړو په دې باندې نو دا چې کله نو وته ډېر برغبته سره ډېر قسم ته لکه بالکل ګوره دا هغه زړی کنه چې چا پزره کې الله هي چا پزره کې شي الله هي او د دنیا شان او شوکت د دنیا د غشونه دغه په نظر کې هیڅ نه هیڅ حیثیت نه هغه زړه د قبل کول شي کنه چې داسې زړه نه په غیب نه ټول روب وي د غشونه ځکه چې هغه د تصحیح چې دا خو ډیر لوی شاعر و د چا په ځکه کې الله یې هغه د خاورې د حیثیت نشته داسې دا خو نن کل شی هالک الا وجه دا ورس هلک نن شته سبان زنه شته دا نشته دا لاړو هغه ځکه چې کوم تکیه بل شو هغه پر د خپل چې کوم سورلی وغای وتړل ډیر بنفسیت سره او بس په وی هغه باندې پتلیو ولا کې تکیه ولا هغه ته ډیر سخت حیران شو کسرا د شي عجيبانه و چې دا ته کوم قسم ته معاملہ وک هغه ته چې ما دې کې دلچسپي نشته زه شاهانو په ځای کې کېنه بس دې ما دا ټیک دغه کې زنه خبره کوه خیر هغه ته پاتې وجه خلک ډیر بیرو بدی او هیڅ قسم ته د چا څه پروا نشته د چا د شان او شوکت د چا د روب د دبیت سره غم نشته خو به غم قسم ته کام بچیان خو پوي هوښیار خلک شته هغه پیژني خلک پیژني د خلکو طریقې کلام طرز انداز او دغه نفسیتی دباو پیژني چې دا کوم درجه خلک دي نو هغه ته دا کسرا چې تاسو نه زه تاسو کوم چې اخر څه ضرورت ده چې تاسو د عربو د صحراګان نروتلی او د په جنگونو اخته په د عراق او په د مختلف ځایونو کې دا تاسو څه کوي کوم شای تاسو باندې باعث شو دا کوم شي دی واجب تاسو بار وروتلی څه مسله تاسو ته در جوړه په څه واجب تاسو دغه علاقو باندې تاسو ټول اخته او د جنگونو شروع کړي تاسو جواب ته ګورئ لکه دا جواب د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د فوج یو داسې نه سپاه سالاري ورکي یو داسې نه چې یو چې کوم دغه امیر دغه لاړ دی ته یو د فوج یو رکن یو کس لاړ دی خپل صحابه د فوج نه یو کس لاړ خو مقصد دا صحابه کرام ټول په خبره باندې هغه دغه بزرګو کې خبره ناشته وګوره دومره هغه چې کوم جواب ورکړه دا ټول جواب ډیر قابل غور نو ربيعي بن عامر رضي الله عنه توفرميل الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد مجا الله تعالی جل جلاله دې پاره رستلیو نسبت الله ته کی چې مجا په خبره نه ویل مجا قومي چې الله منتخب کړي مجا امت مجا الله منتخب کړي الله ابتعثنا لنخرج العباد چې دا بندگان دا موږ وبسو من عبادت العباد دا د بندگانو بندگی چې بس شروع کړی دا چې دی نه بار چې ته بسو د خلکو د انسانانو د غلامان جوړ کړي خپل بندگان جوړ کړي چې دې بندګان یو بسو چاته الى رب العباد الى عبادة رب العباد اغا رب چې هغه د ټولو چې هغه رب ده هغه خالق ده هغه پیدا کړی دی دغه مخلوق ده هغه دې لایق ته چې هغه ته خلق بندگی وکي هغه ته خلق عبادت وکي هغه ته خلق سجدا وکي هغه خلق ته چې کوم دا انسانان او د خلق مجاهد الله بندګۍ کې اخته کو دا داسې دغه په تهذیب او دغه په ثقافت او دغه چې کوم مروج نظام په غیبه باندې ضرب دا ډیره ګهره خبره دا چې په دا چې کوم د فارس او د ایران دغه روایت او روایت دغه ټول خلکو نه غلامان جوړ کړي
دا دغه په روایتو باندې توره کې ځواب او دویم لفظ دویمه جمله سي ته ومن جور الاديان الى عدل الاسلام چې د خلق دا چې څومره د نورو ادیانو ظلمونه دي د غینه بهر کو او د اسلام د عدل نظام ته داخل کو دا مو خلق په ظلم کې اخطا کړي دا مو کوم قسم ته بد روایتو کې خلق گیر کړي دا مو کوم قسم ته خلکو ته معاشرت او تهذیب او ثقافت ور کړه دا مو خلق سپ تیارو په ورونو کې چولې دي چې دا غدي ورونو او د تیارونو او د زیاتون او د څومره ظلم د پادیانو کې دغه ظلمونو نه روبسو د اسلام حسن ته واچو د اسلام عدل ته واچو دغه د اسلام چې کوم مبارک دین دا مبارک نورانی دین دا رحم اکه ټول عدل دا اعتدال دا انصاف دا خیر دا دغه دین ته څوک د خلک دی ته داخل تاسو خلک رکوټه بغیمانس تاسو خلک سی بغیمانس کی رکوټ دا پیغام دی د پیغام بغیر باندې غیر معمولی اثر ډیر غبراو کسرا په دې باندې ورسته خلک هم ډیر او چې کوم خپل خواصي دغه کتاب نه څه شي د لباس ته کسه د اصله ته ګوره د سورلې ته ګوره او د تو د روپ ته کړه ته په چهره باندې هغه جدا شنه عربو ترتیبونه ز پیژن تاسو کلام ته ګوره د دې کس لهجه او د دې زړورتو او په خپل خبرې باندې یقین ته ته ګوره دا کوم قسم ته خلک نو پاغه کی بنیادی نقطه څه دی چې لا من جور الاديان الى عدل الاسلام محترم دغه دین نه دی مشتاق اسلام دا دین ډیر یو د خیر او د برکت دی الله تعالی جل جلاله یو ډیر عظیم الشان نعمت عظیم دولت ته خو مشکل دا ده افسوس دا ده حسرت دا چې دغه دین اسلام چې څومره خسته دین ده موږ عملی طور باندې مسلمانانو په خپل کردار په طور باندې د عمل په طور باندې په خپل ژوندۍ کې اټولو نه غټ رکوټ د مسلمانانو کردار په خپل ځکه چې موږ تاسو چې کوم نن سبا مسلمان د مسلمان چې کوم معاشره دغه چې کوم دین خلکو ته عمل په لحاظ سره یا چې کوم اسلام مخته کوم موږ د عمل په لحاظ سره نو هغه نه د غیر مسلم او یا د نور خلک اجي داسې دین نه میتوبای دین خو نه دغه سي اسلام خو نه دغه سي اسلام خو ډیر خسته ده مسلمان خو ډیر خسته ای هغه ډیر په اعتدال یو خو د ژوندۍ هر موړ کې اعتدال خدا خو چې کوم د اسلام او د مسلمانانو نمونه جوړی دي په دوه کې مسله اسی خو د مشتاق دین ډیر خسته ده هر شای خسته ده یو مشهور مورخ ده او سیاح هم ده ابن بطوطه نمای ده په دې باندې معروف ده دا د 7 هجره اومه هجره کسته خډیر ش مورخ ته دا سم مورخ ته چې د هغه په تاریخ باندې خلک اعتماد کوي ځکه چې کوم څه لیکل کړي نو ورسته چې خلکو کتري نو غالي کلو کې اعتدال ده درست لیکل کړي تجاوز نه ده ګټه اغالی کی چې هندستان یو د هندستان چې کله کوم ټایم کې پاکستان دا شنه خو آزاد نه و د نمې نه و نو په هغه ټایم کې د هندستان کې د هندوانو رسم ډیر مخکنه ده چې زه په دې لکه کې هم نو یو ډیر خلک روان لکه دا اورا چې کسي جن چې کسي دا سي ډیر خلک روان په هغه کې یو ډیر نوجوان وړکی و او هغه هم یو ډیر خسته دا سورلی و ډیر رنگینه کړي و سورلی بغې باندې غان واستوا او لاس کې داسې میوه هم معنا یو شاعر خوستو او په بل یو سورلی باندې خلکو جنازه خوستي او میت خوستو زه ډیر حیران و چې دا د دوه څه طریقې کار دی و طرف ته جنازه روانه ده بل طرف ته وزنانه روانه ده او د خلک پسټول روان دي نو ما ته پاسو د سیاح او مورخ ته سیاح ته لیکل هم کې سره دغه نه تاسو د خلکو نه چې تا خلک څه کوي دا دومره خلک روان دي او دا زنانه دا غوي ته چې تم سراشه چې کله دا د موږ ټول رسم خپل تکمیل ته ورسې ته بیا پوه شي چې کیسه څه ده پدې بیا دای زوی سره شو نو یو ځنګل تراړو په ځنګل کې تاسو ته خو پاته د ټول ته چې د هندوان خپل مردگان سيزي دا اور ورکی یو ته
نو په دې کې دوی چې دوه ځای دا اور دې پر لرګي شي نو چې د کوم میت ته دای هم وسیزولو او چې کوم وړکي و ډیره په خوشاله باندې هغه هم ورته لړ هغه هم ځان وسیزولو تا ډیر حیران دي داسې کې ساده د رسم ته د هندوانو رسم ته شي ستی هونه دا د رسم نماده دا په وخت کې ډیره په دوه کې راځي جواب ورسته په دې باندې ځنه خلک عمر چک شو به ختم شو اوس د رسم دومره ډیر نشته لکه دا رسم نشته مخکې به دا رسم وو هغه باندې دی وجه به دا و د زنانه به زکه ځان سیزولو چې دوه بوي چې اوس دا چې کله کومې زنانه خوند مړ شي داسې نو دا سپیرا شو اوس دا بدبخته شو او دا منحوسه شو په دې کې نحوست ته دا که کور کې به برکتیر سي اوس او که دا چا سره کینی پاغې کې به برکتیر سي نو د ښځې د سزیدل بغیر ځان ته ډېر اولا ګڼل ځکه هغې ته پاته وه که چیرې ته په معاشرې ته واپس لاړې که نه نو په معاشرې کې هغه ذلت ته چې هغې نه مرګ ډېر شه ده خلکو به وي چې یاره دا هغه زندګي به زندګي نه وه هغه به روزانه مرګ دومره هر څوک سپک نظر سره مور پلار خپلوان یو کس د معاشرې کې نه قبلوي دا چې یو دا چې کله اسلام حسن نه وي بیا تورې تیارې وي چې څوک چې په کوم طرف لاړو که چا ځان نه انسان و ځان نه سپا جوړ کړو بیا ټیک ده او که بیا چا دا قسم ته ظلم کولو بیا ټیک بیا پاته نه لګي بیا چې کوم قسم ته ظلم زیاتې شروع بیا معاشره کې بس چې چاته څه ښایسته لګي هغه سې کار کوي ځکه چې هغې د رهنمایي شته نه هغې د رهنمایي شته نه مشهور محدث ته امام ابو داود رحمه الله هغه دا خبره نقل کړې ده د مشرکین عرب چې کوم دي که نه په دې کې به چې کله د چا خوند وفات شو د کومې ښځې خوند به وفات شو مکې مکرمې کې نو هغه زنانه به یوې وړې کمرې ته ناوبسله داسې کمره لکه تاسو د لټین او د وشروم د غسلخانه ګورئ داسې یوه وړه کمره به وه څښا کچه کمره به وه هغې ته به ناوبسل یو کال به دې زنانه په دې کې وخت تېرولو یو کال ګوره یوه زنانه ده هغې خوند وفات شو هغه به بچي پاتې هغه به څوک پاتې اوس په هغه ټایم کې هغې یو مصیبت خو په دا راغلو چې څه شو خوند دې وفات شو بل مصیبت په دا راغلو چې دی اوس کې بند که دا په کمرې کې بند که په توره تیارې کې نه بجلی شته نه لایټ شته نه پکا شته نه څه شته او نه هغه ته د صفایي څه ګنجایش شته هغه داسې وه چې دا ښځه اوس سپېره ده دې ته به څوک ډېر نږدې نه ورسي او د دې ښځې دپاره هغو به په دغې کمرې کې به کال تیر کړو نو چې کال به تیر کړو د هغه ویښته حال د هغې د جسم نور څومره انسان کمزوره چې یو کال تیر شي سره ډېر بد حال کې شي او بیا داسې ځای کې وخت تیر کړي بیا اوس کې د اودس مکان یو ځای نه داسې جلخانه وي نو هغه زنانه به داسې وي چې عموما په هغوز کې مړې دي او چې کومې به مړې نه شوې بیا به داسې وي چې هغې سره به د کال چې کله تیر شو نو بیا به یو ځناور نابسلوي ته هغې کمرې ته بیا به هغې سره د خپل جسم وسولولو هغه به چې کله هغه کړو نو دومره زهرلا و چې به ځناور کله مړ شو هغې نه د ښځه به دومره زهرلا شوې وه ځکه چې هغه ټول جراثیم وي یو کال چې هغه ونه بیا هغه ځای کې دا ټول شی نه وي نو عموما به داسې و چې هغه ځناور به مړ شو بیا به چې کله بهر ووته نو بیا د دې ځناورو چې کومه پچه وي دا به په منځ پرې کړه دا به غور کړه اوس د دې عدت پوره شو چې کوم لکه سره څه وي چې د ښځې چې کوم عدت وي هغه څه شو اوس تیر شو اوس دا ښځه بار زندګي تېرولی شي دا اوس پاکه شوه دې چې کوم نحوست وه ختم شو اوس دا معاشرې کې وخت تېروه شي دا هغه ظلمونه وو خو دا ظلمونه به په اسلام سره څه شو دا ټولې تیارې لاړې محترمو د موږ تاسو چې کوم دین اسلام ده د دې په دغه دین کې په هر شي کې اعتدال او دغه اعتدال هر شي کې مقصود ده هر شي کې موږ تاسو نه مطلوب ده او په دغه اعتدال کې حسن نبی کریم انس رضی الله تعالی عنہ هغه روایت کوي امام بخاری رحمه الله دغه روایت نقل کړه ده باب ما یکره من التشدید فی العباده په دې کې ارخصته ده چې یاره په عبادتو کې ډېر زیات سختی کول په هغې دې بارې کې ارخصته چې دا اسلام نه پسند کوي سره ډېر زیات دې کې شدت اختیاروي د خپل حدودو نه تجاوز کوي په دې کې نو په هغې په دغه باب کې دغه روایت ارخصته انس رضی الله تعالی فرمایي
چې وارزه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی ته تشریف راوړ. فاذا حبل ممدود بین الساریتین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بار راغلو نو د دې مسجد نبوي چې کوم خلک تاسو لاړې هغه کې داسې ستنې دي، مخکې خو د کجورو ستنې وي دغه، نو دوه ستنو کې داسې رسۍ لګېدلې ده، داسې رسۍ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د رسۍ وکته نو وایي فرمایلو فما هذا الحبل، تا رسۍ څه دي؟ دا رسۍ چا لګولې؟ څه شی لګول؟ نو صحابه وایي ته فرمایلو حبل لزینب، دا زینب رضی الله عنه د هغې رسۍ ده او دا دې دپاره لګولې چې دې سره هغه عبادت کوي، چې کله ستړي شي نو بیا ځان دې سره سهرا خولي په دې باندې، رسۍ باندې څه کوي؟ سهرا خولي، هسې عبادت تختوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې لا نه دا خلاص کړي، دا رسۍ څه کوي؟ دا خلاصه کړي. فلیصلي احدکم نشاطه فاذا فطر فليقعد. تاسو کې چې څوک مونځ کوي نو هغه خپل چې کله نشاط او طبیعت دی کې برابرې په هغې کې کوي، چې ستړی شي بیا کښېنه په ناستې مونځ کوه که نه. تا ته خو اسلام اجازه درکړه که نه، ته نفلونه کوې په ویلوړ یې خدای تلاوت کوې، ته منزل یې ته خدای نفلونو ته ولاړې، ستړی شوې په ناستې کوه مونځ. داسې مه کوه چې ته څه کوې، ته اوس دومره ځان سره ظلم کوې چې ته او ځان سره زیاته کوې، ځکه چې تا باندې د تا سره چې کوم جسم ده دا یې تا نه ده، دا د چا امانت ده؟ دا خو الله تعالی جل جلاله ده. ځکه خو تاسو ګورئ چې څوک خودکشي کوي الله تعالی سزا ورکوي که نه ورکوي؟ ځکه چې د جسم د مش تاسو خپل نه ده، جسم د مش تاسو خپل نه ده. مشهور صحابي ده سلمان فرسي رضی الله عنه، د ده ورورولي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو دردا رضی الله عنه سره کړی د مواخات مدینه چې کوم یادېږي په هغې کې. نه سلمان فرسي رضی الله عنه یو وارې د هغه سره یو ځای ته ورغلو، نو د هغه چې کومه بیبي وه هغه داسې کپړو ډېرې بېکاره غوندې کپړې اچولې، هغې ته یې دا ویلې څه کیسه چې تا ورور چې کوم ده ابو دردا هغه دنیا سره تعلق نشته او د شپې په مسلې ولاړ یو ورځې وجانې شي، نو دا پوه شو، دا یې په خبرې باندې پوه شو. نو شپه یې وغوځو کې چې کله مسخوتان شو ابو دردا رضی الله عنه هغه مسلې ودرېدو، دوی ته سم خوب وکړ، بیا هغه درېدو چې سم یا ټایم شته، چې کله تهجد ټایم شو چې اوس ته چک دا چک شو دا چک شو اردول منځو، بیا سبا ټایم روټیا مټې پوښه، بیا وایي ته وایي چې ولې نفسک علیک حق، تا باندې تو نفس حق ته، تا باندې تو ښځې حق ته. نو ګورې موږ تاسو دین داسې دا که نه عبادت ته الله ته ډېر پسند ده، خو په هغې کې تا ته اعتدال درکړه، تا ته د موږ تاسو زکات نظام ده په هغې کې اعتدال، په هغې کې څه دي؟ اعتدال. داسې نه کوي چې ته څومره وګټې تا ته دا ټولې خلکو ته ورکړه. الله تعالی جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي چې ما خو داسې کوه چې تا لاسونه دوس پورې تړلي وي او چا ته یوه روپۍ نه ورکړې، ولا تبسطوا کل البسط، او ما دومره کلاو کوه چې نن ټول ویرګې سبا ته بل ته سوال کوي. هر شي کې اعتدال کوي، په منځ کې اعتدال، په زکات کې اعتدال، او چې کوم د هغه معاشي نظام ده، د هغه اقتصادي نظام ده، د هغې چې څومره شی تاسو ګوره د اسلام یو شی په عدل باندې ده، یو شی څه ده؟ کلو واشربو ولا تسرفو. خورایت شی داسې نه ده چې سره څه خورامه څه شامه، خوراک اجازه دې درکړه، حرام یې توضیح کړي، حلال یې توضیح کړي، اجازه دې درکړه، خو اسراف مه کوه، اسراف مه کوه. محترمه د موږ تاسو دین اسلام دا چې تاسو د هغې کوم نظام ګورئ، تاسو چې کوم شی ګورئ کې عدل اعتدال، او چې کوم شي کې بې اعتدالي راشي په هغې کې څه هغې کې بربدي راشي. د الله تعالی جل جلاله دغه کائنات دا په عدل دا په اعتدال باندې په اعتدال جوړ کړل. کچېرې دا د دې نه کچېرې د الله تعالی جل کوم په نظام په کومې طریقې سره جوړ کړه، که دې کې یو ذره دې کې فرق راشي، د سترګه د خپل محور نه لاندې راشي یا پاس لاړ شي یا تیزه شي، دا کائنات به برباد شي. ویلې چې کوم اعتدال په دې کې الله قایم کړه هغې کې فرق راو. دا هر شي کې که د انسان په صحت کې بې اعتدالي راغله، شوګر ده، چک شو
یا ډیر لاندې راغلو نو بیا نقصان، صحت خراب ده. او که چیرې د انسان په کور کې بې اعتدالي راغله نو کور خرابېږي، سره په ادارو کې راغله ادارې خرابېږي. او خدا ده که نه، یا د انسان په مزاج کې راغله، د انسان په مزاج کې بې اعتدالي راغله نو د انسان مزاج په هغې سره څه کېږي، په هغې سره مثال په طور باندې غصه ده، بالکل غصه شته نه سره، دا هم څه پسندیده نه ده، مطلوب نه ده چې په یوه شي باندې انسان ته غصه نه ورسي. که څوک هغه د هغه کتاب قرآن مجید پسې خبره کوي بیا غصه نه ورسي، که پیغمبر پسې خبره کوي بیا غصه نه ورسي، که د عزت خبره کوي بیا غصه نه ورسي، نو دا خو بیا کاڼه شو. نو خو دې کې اعتدال پکار ده. درنګ ته یو انسان دا هغه دومره سخته چې څه حد نشته، دا هم نه ده مطلوب. یو دومره قسم ته لاپروا بې پروا ده چې هېڅ غم نه کوي، دا هم نه، دې کې اعتدال پکار ده. د اعتدال میانه روی چې درمیانه وي، په هغې کې انتها پسندي نه وي، چې که کله دوستي وي هغې نه وي چې توبه مې ده، او چې دشمني وي ته دشمني نه مې توبه ده. هر شي کې اعتدال لګي، که خوب وي په اعتدال، که خوراک څښاک وي په اعتدال، که ګپ شپ وي په اعتدال، هر شي کې اعتدال مطلوب ده، مقصود ده. تاسو چې تاسو چې کوم الله دین دا کړی ده کې هر ځای کې څه ده اعتدال. خو ګوره د نقطه د اعتدال داسې شه، ګوره کله کله به سړی اوس یي چې زه اعتدال کوم، حالانکې هغه به اعتدال نه وي. ګوره یو مروت ته، یو مداهنت ته، او مصلحت ته یا مداهنت ته. ته کله کله داسې موږ تاسو د مصلحت د وجې نه، هغه مصلحت نه وي، هغه مداهنت وي. خو د موږ خیال دا وي که دا شی موږ څه کوو، مصلحت کوو. اوس کله کله داسې چې محترمو دغه د چې کوم د نقطه د اعتدال ده، نقطه د اعتدال به موږ پېژنو په څه شي باندې چې د اعتدال، لکه اعتدال خو مطلوب ده، مقصود ده، هر شي کې کمال ده، هر شي کې حسن پیدا کوي. خو دغه اعتدال دا اعتدال موږ څنګه معلوموو چې په دغه شي کې اعتدال نقطه کومه ده؟ نو محترم هغې کې ټولو نه واضح طور باندې د موږ تاسو دپاره چې کوم د موږ ظاهري شریعت ته دا ټول څه ده، دا نقطه د اعتدال ده. د الله تعالی جل جلاله انبیاء علیهم السلام ته چې کوم دین ورکړی دا ټول عدل اعتدال باندې قایم. نو یو خو موږ تاسو دغه د زندګۍ نصاب ده، د موږ تاسو د تېرولو طریقه ده. موږ تاسو که خپله انفرادي زندګي تېروو، که اجتماعي زندګي تېروو، چې څنګه زندګي تېروو، د موږ د مسلمان کامیابي په دې کې ده چې هغه د الله حکم معلوموي چې دې کې ماته الله څه وایي، ځکه چې دغه په هرې خبرې هر حکم کې څه دي، اعتدال ده. د ما دپاره پای کې فایده ده، خیر ده، برکت ده، نور ده، هکې هر څه شي. دا د موږ تاسو د مسلمانانو په معاشرې کې نن سبا چې مشکلات دي، دا محترمو د موږ تاسو د دین د پټلۍ نه چې کوم ځای کې لندې شوي وي هغه ځای کې مشکلات دي. لکه ته ریل ګاډی چې په خپلې پټلۍ چلی نو ځي، خو که دغه ریل ګاډی ده د پټلۍ نه بار شي نو یو کاس هم نه وړي او خپله هم نه ځي. جهاز دا د هغې خپل روډ ده په فضا کې ځي، هوایي جهاز، که ته یې په اوبو کې اوبو کې نه ځي، ډېر قیمتي ده هنر کې. نو دا موږ تاسو دا چې کله مسلمانان چې خپله زندګي د اسلام په سنچې کې واچوي به د سیخ شي، دا هغه دین عظیم دین اسلام ده چې دا مسلمانان ته عزت هم ورکوي، امت مسلمه الله تعالی په دې باندې پورته کوي. خو چې کله پوره په دین باندې، خو په دې کې محترمو ځنه شیونه داسې دي، لکه ګوره د ځنه شیونو اعتدال خو اسان دی. د موږ تاسو د جسم اندرون ځنه هغه دي بیماری دي. انسان کې الله تعالی جو داسې قوتونه پیدا کړي چې هغه کله په خپل اعتدال باندې وي نو بیا ټیکي کنه بیماری وي. لکه تاسو ته مو وایي چې بلډ پریشر ده، بلډ پریشر که چیرې دا د خپل یو معیار مقرر ده چې د دې نه پورته وي بیا خطرناک ده، چې دغه نه ډېر زیات پورته شي بیا نور زیات خطرناک شي، درنګ ته چې کله ډېر لاندې راشي بیا خطرناک شي. خو دې سمجھ دا چاته او په دې باندې څوک پوهېږي؟ دا ډاکټران پوهېږي، په دې باندې څوک پوهېږي؟ ډاکټران پوهېږي. او درنګ ته د انسان جذبات دي، مثلا غصه څومره درجې ده چې دا پکار ده، بخل څومره درجې ده، انسان کې د انسان چې څومره اندرونی اخلاق دي هغه کې دا ټول رویه په اعتدال، جذبات په اعتدال، دغه هر څه په اعتدال، دا هم لاغونته چې دي دا لنې نزاکت غواړي. لکه د هر چا پهغې کې نه وي، د دې په ساغه کې نه وي، دا زده کړه غواړي. د څه غواړي؟ زده کړه غواړي. لکه څرنګې دا یو ځان ته یو علم ده
او زده کړه غواړي او چې سړي ته اندازه وي داسې نه وي چې هر سړی په خپل ځان ته یو معیار قایم کړی چې یاره زه په اعتدال زه په څه شی ځکه چې هر سړي ته خپل رویه خپل چې کوم دغه عادات وي هغه طریقه وي هغه ته هغه کې حسن لګي کمال لګي دا ټیک روان د دې لپاره موږ تاسو لپاره معیار هغه د الله تعالی جو دین دا چې هغه په قرآن مجید کې او په حدیث مبارکه کې نبی کریم موږ تاسو ته بیان کړی دا او ذکر کړی دا درود شریف وایي یو خو دا آینده چې کوم هغه دا ماهانه مجلس ته هغه به انشاءالله 23 دسمبر باندې چې کوم آینده دا ماهانه مجلسی که نه دا به 23 دسمبر باندې انشاءالله افریقہ کې سفر کې کارګزاري دا خو ټایم لاندې کام د دې بارے کې صرف یو خبره به تاسو ته وکړم د افریقې سفر متعلق دوه خبرې به توک چې د مجلس لپاره هم اهم دي یو خو الحمدلله الله تعالی جو کرم و چې سفر خو مختصر و ځکه چې اول دو مجھے تفتی ټایم ورکړو ټایم مسله ډیره و چې وافته مې سفري خو بیا هغه مطالبه ډیره و خلک چوک ستره علاقه د ډیر غټ قوم د پاکستان د ډیر زیات غټ علاقه بیا دغه مطالبه دا و چې یاره وخت زیات کړي نو موږ زیات کو 12 ورځې مو کې 12 ورځې هغه سره موږ ټایم کېدول خو په 12 ورځو کې هغه تعالی جرویر کې هغه دومره بهترین قسم ته ترتیب کړو چې هغه لکه 12 ورځو کې هغه دومره کار وایستو چې لکه 2 میاشتو کې څو کار وسی لکه مقصد دا چې 2 میاشتو کې څومره سړی هغه کې کار کوله شو هغه نظام الاوقات او ترتیب داسې ویر کو چې هغه په 12 دن کې وبسل بشکه چې کله ته د 2 میاشتو کار په 12 ورځو کې وبسې ستړي کول کوي ځکه چې منډه ورکې ډیره زیاتې وي اوس ته مثال کراچۍ کې پېښور کې لاهور کې ملتان غټ کې ته یوه علاقه نه پرېږدی او پروګرامونه کوي نو دې کې بیا ډېر سفر یې په جزونو کې اتلی ډېر سفر یې داسې وي چې هغه عام روډونو کې به تلو خو هغه به دومره هغه به تیز تلو د وخت د تنګۍ د وجې نه چې لکه هسې خو 140 کې خلک چې نو په 200 کې 220 د سپیډ کې تلو هغه روډونه ښه شو خو به هر حال هغې بېځانه ځایونو کې داسې و چې کوم مکاکام وانو بې خصوصي تیارو کې به دو ترتیب کولو چې را بغې کې سال لاړ شي چې وخت بچت وشي نو وخت بچت خو وشو او ستړیا وشوه خو نور دا د الله تعالی کرم و چې تقریبا هغوز کې ټولو سره ډېره بھرپور طریقې سره خبره وشوه هغوز چې څومره علما عوام خواص او هغوی چې څومره نو مسلم دي هغو ته د دوی چې کوم محنت ده کار ده فکر ده دعوت ده هغه ډیر زیات غیر معمولی هغه سره د دلچسپۍ د هغه د دې ضرورت وګڼل بلکې هغه په دې باندې اصرار وکړه لکه موږ ملګری خو ډیر دی په افریقي ملکونو کې دغه علاقو کې ځکه چې هغې کې چې کوم اوله سال نه مختلف شهرونو کې پروګرام وشو بیا مرکزي و اجتماع وشو لکه موږ دوی کې تاسو اجتماع کو نو په هغه اجتماع کې الحمدلله د شپږو ملکونو خلکو دا ډیر غټه مجمعي شپږو ملکونو خلک چې د کې ډیر غټه مجمعي لري لرنه خلک راغلي داسې خلک و چې 19 غنټې سفر یې کړی په جزونو کې هغه راغلي نو ډېره غټه اجتماع الحمدلله ډېره بھرپور او ډېره معنوي لحاظ سره ډېره مضبوطه اجتماع تعداد کې ډېر زیات خلک بزرګونو خلک داسې د افریقې په تاریخ کې دومره مضبوطه اجتماع به چې ته نه شوي دغه څومره مضبوطه اجتماع دغه اجتماع ډېره مزداره وشوه خو دا ټولو خلکو لکه د علماو د خواصو د هغو ډېر دا اصرار و چې یاره یو خو په دغه میجه مختلف شهرونو کې دارالایمان مراکز دارالایمان مراکز لکه څرنګه تاسو دز کې د کربغې دغه ځکه ترتیب د دا ترتیبونه د موږ هم ضرورت ده ځکه چې موږ سره دز کې مدرسې شته موږ سره دز کې تبلیغي مراکز شته دي او موږ سره دز کې هغه شته دي د مکاتب قرآنیه چې کوم ترتیب د دا سره شته دغه شی موږ سره کمی ده او چې د دې موږ ته باقاعده هغې پر الحمدلله ملګري فکرمند دي کار کوي ترتیب کوي زه تاسو ته په دې باندې خبره ختم کوم چونکې کرګوزي خو ډېره طویل ده هغه ځان ته یو 2 غنټې بیان ده خو بهر زه تاسو ته صرف یوه خبره په دې کې وکړم لکه چې څومره ته دنیا کې سړی چې څومره لاړ شي دغه ځایونه ګوري که نه نو هغومره د خپل د دوزو د کار او د فکر د دعوت د محنت هغومره قدر نور هم زیاتېږي
ځکه چې څومره درجه اغوزو کې هغه د علما او مشایخ داسې کمې درجه مشایخ نه وو لکه د یوسف بن نوري رحمه الله شاګردان داسې درجه خلک مشران علما دي ځکه چې د یوسف بن نوري رحمه الله شاګردان پاکستان کې خال یک دوه پاتې شو دا هغه لکه داسې مشران خلک دي نو هغه خلک د ښکار ته هرکلای استقبال او دومره تمنا چې یاره د موږ په دوز کې شروع نو الله تعالی جل جلاله موږ ته ستاسو د نعمت په دغه ځای کې کړه نو موږ ته د دې نه بھرپور فایده اخیستل پکار دي موږ ته د دې نه د خپل خدا دا کنه چې محترم وګوره فایده اخیستل یو دادی چې زه به تاسو ته خبر واکم ته مشکل ده ته وبېږه ځکه چې هغه روي صرف زه بل څوک تاسو د پاکستان نه بلال د شولدی زکریا رحم الله یو مشر خلیفہ دا مولانا محمد ګاردی دامت برکاتهم العالی ډیر مشر خلیفہ ډیر خدمت کړه په مدینه منوره کې ډیر خدمت کړه په مکه مکرمه کې دومره د اهمیت وو د سره لکه چې د ځای تخصصي تیاری کې لړو هغه شولدی زکریا رحم الله ډیر زیات محبت یو سره ډیر عمر سره ډیر مشر سره نو هغه چې کوم دا هغه مې سره یو ځل دا چې کوم چونکې خبرو د والد صاحب دغه ترتیب نه دغه نظام نه رشي نه خبرو بیا یو ځل والد صاحب د اوداسه ته لوړو بار په مجمع کې چې کله د خبره کوله په هغې کې مدینه منورې کسانو مکې مکرمې کسانو د بجای د پېښور شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الله شاه صاحب دامت برکاتهم دا هم موجود وو نور ملکونو خلکو ډیر خلکو یو غټه مجموعه خو والد صاحب په هغه ټایم کې اوداسه طرف ته ووتو بار داسې اوداسه ته ووتو نو چې اوداسه ته لاړو د موږ سره خبره شروع کړه چېرې تاسو د دغه نعمت قدر وکړئ د دغه نعمت تاسو قدر وکړئ دنه فایده واخلئ بیا موږ ته وی چې نن زمانه کې چې څومره زه ګرځېدلی او د ما نظیر لاګي ځکه چې خپله ډېر لوی ولی الله ده ډېر لوی د الله ولی ده او ټوله زندگی په مشایخو کې تیره شو ځکه مدینه منورې کې به زکریا رحمت الله سره و د په صحبت کې خدمت کې ټوله زندگی تیره کړې هغې سره بیا سفر کې حضر کې نو د ټول د مشایخ د کبیر ظاهره خبره د حرمین مرکز ده د ټولې دنیا مشایخ د ټولې دنیا بزرګان هغه ځای ترسي هغه موږ ته ویلو په دا الفاظ باندې ویلو چې یاره ټوله دنیا موږ وکته ټوله دنیا مشایخ مو کتلي خو نن زمانه کې او په نن وخت کې داسې خلک نه ملوي دنیا کې داسې خلک دنیا کې نه ملوي داسې خلک نشته نو تاسو مقصد دا ومشته چې تاسو د نعمت قدر وکړئ دنه فایده حاصله کړئ دنه فایده حاصله کړئ تاسو اندازه لګئ چې کله د چا د صحبت نه فایدې اوچتولو دپاره د دنیا کنجونو نه خلک سفرې کوي او په لکونو خرچې کوي کامه خرچه نه کوي لکونو خرچه کوي چې کله ته کربوغې ترسې او تاسو ما لکه افریقې ته چې څې که نه لکه دوست افریقې نه خلک ګرځي نو موږ ته هغې دومره اندازه نه خو چې خپله لوړه ته پاته ولګېدې چې څومره قابل قدر خلک دي دا زونه چې نو موږ 5 غنټې جاز کې سعودي عرب ته لاړو بیا د مدینې منورې نه ایتوپیا جاز ده بیا په 3 غنټې هغه جاز کې لاړو بیا د هغو زونه 5 غنټې جاز کې بیا افریقې ته ورسېدو 3 جازونه موږ بدل کړو 3 ملکونه لکه په هغو باندې هغو قیام وکړو بغیرستانه او په سیګ چې هم دا ستر سفر ده نو اوس دا خلک اوس دا روان څو جمعې ته یو بل کاس هغه درسي د کینیډا نه یو کاس درسي هغه دغه نه لري دي هغه وري پاته نشته چې 23 غنټه سفر یې په جاز کې اوس تاسو اندازه لګئ او دا هغه خلک دي چې دا خپله لوی مشایخ دي دا خپله لوی خلک دي دنیا لکه مقصد دا ده چې دنیوي لحاظ سره تعلیمي لحاظ سره لوی خلک دي او دیني لحاظ سره لوی خلک دي او ټول عمر د کبیرو سره د وخت تیر ده مشرانو سره هغه د ډاکټر اسماعیل صاحب رحمت الله علیه په کینیډا کې لکه د هغه د کفارو ملک ته خو چې کوم ځای کې ډاکټر اسماعیل صاحب پاتې کېږي دا د زکریا رحمت الله علیه اجل خلفاو کې ده چې کوم ځای کې هغه پاتې کېږي هغه علاقه داسې ده لکه چې هغه علاقې کې انقلاب راوستلی ده ته به یې که سره امریکې کې نه بل ریاست کې چې ده داسې بدله کړې ده ځمکه یې بدله کړې ده دومره ځای په دین رنګین کړه د هغه مشران خلفا هغه دوسته ځان رسوي چې زه څه فایده حاصله کړم او دومره مصروف ترین خلک چې هغه د هغې د مصروفیت څه حد نشته هغه خلک دي چې هغه خلک په شخصي لکه د ګاډو سفر خو سره متحمل نه دي کوي په خپل ملکونو کې ځان ته بلا د تیارو بندوباست کې چې خپل سفر یې وکړي هغه خلک کربوغې ته ولاړ شي نو کربوغې کې خو بل څه نشته خو د دغه ځای چې کوم یا د چې کوم یو شخصیت په سر سي هغه نه پیدا خپل صحبت
یا چې دوی کې کوم فکر دا دعوت دا دوی کې کوم کار دا کوم کار روان د پر دنیا کې خلک هغه ته چې دا موږ زدا کو په خپل لکو کې کو دا زده کړه کوي به خپل لکه کې دا دغه مهنت او دا فکر کوي. نو محترم هغه دې پر لکه دا صرف په دې باندې اکتفا نه ده پکاره چې زراغله ما صرف یا دوام او خوسته امداسي وکړو بلکې دوزونه फायदा خوستل پکاره دا چې غنوي چې دا لری خلک رسی په 1200 باندې فائدې او چاته کی او موږ خپل خلک شي پاتې شو دین الله دا موږ محروم مکي مشته دغه نعمت دغه د مرکز نعمت او د ټول د نعمتونو د الله مستقدر نصیب کی. صلی الله تعالی